بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامي شریعت د انسانیت دین دی. د دې وجه نه کله چې د انسان په حالاتو کې تغییر راځي نو اسلامي شریعت هم خپل احکام ورسره بدلوي. یو د هغه حالاتونه چې اسلامي شریعت خپل احکام ورسره بدل کړي هغه د سفر حالات دي. کله چې مسلمان مسافر یې نو اسلامي شریعت د د لپاره احکام یو څه راسپک کړي دي او یو څه سہولیات دي مسافر ته ورکړي دي چې خیر دی داته کوته ته جایز دي. نن به زه څلور سہولیات ستاسو سره شریک کم، هغه سہولتونه چې اسلامي شریعت مسافر ته ورکړي او ډیر ورونه د دینه ناخبره دي او یا عمل ور باندې نه کوي. او حالانکه الله رب العالمین دته دا یو رخصت ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. الله رب العالمین خوخه غني چې یو سړی د الله رب العالمین په رخصت باندې عمل وکړي لکه څنګه چې په عزیمت باندې عمل کوي. یعنی لکه څنګه چې په کله چې ته په کور کې نو الله رب العالمین چې تاسو کوم اعمال ټاکلي چې ته هغه کې نو هغه د الله خوښي دغه سي په سفر کې چې کوم اعمال الله رب العالمین ته اسانه کړی چې ته هغه کې نو هغه هم الله رب العالمین خوښي. نو د دې وجه نه کله چې یو رخصت ته راشي نو هغه ما غورځو په هغه باندې عمل کوه او د الله رب العالمین رحم چې دا ډېر پراخه دی. یو د هغه سہولتونو نه چې الله رب العالمین مسافر ته ورکړی هغه قصر دی. په سورة النساء کې په 5مه سپاره کې په 101 نمبر آیات کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. کله چې تاسو په ځمکه کې سفر کوئ یعنی مسافر یې نو په تاسو باندې ګناه نشته چې تاسو په منځ کې قصر وکړئ. قصر څه ته وایي؟ قصر دې ته وایي چې ته دا منځ رالنډ کړې. یعنی کم منځونه چې په تا باندې 4 رکعاته فرض شوي هغه ته جایز دي چې 2 رکعاته یې وکړې چې د ماسپښین او د مازدیګر او د ماخستان منځونه دي. دا درې منځونه ته جایز دي چې د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته وکړې. او ابن عمر رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه ما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کوو د مدینې نه مکې ته نو په ټوله لار کې تر واپسې پورې 2 رکعاته نه زیات نه دي کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هم او په قران کریم کې هم دا قصر ثابت دی. البته د ماخام او د سهار منځونه چې دی په دې کې به قصر نه کوي ځکه چې د سهار منځ قسم 2 رکعاته ده او د ماخام منځ چې دی هغه 3 رکعاته ده او په 3 رکعاته کې قصر کده نشي ځکه که 3 رکعاته ته په منځ باندې نمای کوي نو دا 1.5 رکعت شو. 1.5 رکعت په اسلامي شریعت کې نشته نو د دې وجنه هغه به پوره کوي. دویم هغه سہولت چې اسلامي شریعت ته درکړی دی هغه دا چې کله ته مسافر یې ته جایز دی چې ته 2 منځونه په یو ځای باندې وکړې. یعنی د ماسپښین او د مازدیګر منځونه سره یو ځای کې او د ماخام او د ماخستان منځونه سره یو ځای کې دا ته جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله چې انس بن مالک رضی الله عنه فرمایو دا صحیح حدیث به امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې را نقل کړی دی. وایي هغه چې بکله غوښتل چې سفر وکړي نو سفر به شروع ک د زوال نه مخ یعنی د ماسپښین وخت بلا نور را رسیدله او د سفر شروع ک نو اخر الظهر الى العصر نو بیا به د ماسپښین منځ د مازدیګر د منځ سره یو ځای وکړو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عادته. او ک چیرته بالفرض والتقدیر سفر به د ماسپښین د منځنه ورسته شروع کو یعنی وخت داخل شوه نو بیا په بل حدیث کې راځي چې بیا به د مازدیګر منځ د ماسپښین سره وکړو. دغه د ماخستان او د ماخام منځونه هم دي. نو دا ته 2 صورتونه دي. دا جایز دي چې د ماسپښین منځ ورسته کې د مازدیګر د منځ سره وکړي او دا هم جایز دي چې د مازدیګر منځ را مخکې کې د ماسپښین د منځ سره وکړي. دای 2 صورتونه شو. دغه سي د ماخام او د ماخستان په منځ کې هم دي. اول صورت دا ده چې د ماخستان منځ را مخکې کې د ماخام منځ سره یو ځای وکړي او دویم صورت دا ده چې د ماخام منځ ورسته کې او د ماخستان د منځ سره یو ځای وکړي. البته یو خبره ته باید فکر یې چې د ماخستان منځ د نصف الليل ورسته کول دا خکار نه دی. بعضی خلک دا وایي چې ټول شپه د ماخستان د منځ وخت نه د ماخستان د منځ وخت دی دا د ماخستان د منځ د وخت داخليدونه شروع کیږي بیا د نصف الليل پورې د نمایي شپې پورې د نمایي شپې نه کدي واړو د هغه وخت نه ورسته بیا مکروه وخت شروع کیږي او هغه جایز نه دی چې مسلمانې ورسته کې هغه باید مسلمان ځان ونه وساتي. البته کله چې عذر وو یو څوک ودر شو وو یا یو بل داس عذر وو ایمرجنسي وو ورسته نو دغه د فار اصل تاخير جایز دی. خو په عام وختونو کې کوم مسافر او غیر مسافر دغه لپاره جایز نه دی چې د ماخستان منځ د نصف الليل نه ورسته کې. دا 2 سہولت شو. دریم سہولت چې ده هغه دا چې په سفر کې ته دا جایز دی چې سنت پرېږ دی. مطلب د ماسپښین سنت د ماخام سنت د ماخستان سنت دا ته جایز دی چې پرېږ دی. اگر که امام حنیفه رحمه الله په مذهب کې دا دی چې سنت پکې خو نه راجح قول دا دی چې سنت کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت په سفر کې. هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې د ماسپښین سنت او د ماخستان سنت نه دی کړی او د سهار سنت چې دی هغه سنت مؤکد دی هغه به نه پرېږدي. هغه کم هم د 2 رکعاته دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرېښودل او دغه رنګ وتر چې دی هغه به هم نه پرېږدي. یعنی
ویتر باندې پرېږدي د سحر سنت باندې پرېږدي باقي نور کم سنتونه چې دي هغه ته پرېښودل جایز دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته نه دي کړی یعنی ته دا جایز دي چې د ماسپخین مونږ صرف 2 رکعات وکړي او بس او دا غرانګه د ماځګر مونږ او دا غرانګه د ماخستان مونږ 2 رکعات وکړو نور هیڅ شی ورسره مکه او د ویترونه علاوه کا هغه سات ویتر ورسره کې کورستي کوي نو دا ته جایز دي نو دا یقینا چې یو غټ سہولت ده څلورم هغه سہولت چې الله رب العالمین مسافر ته ورکړی او دا یو عجیبه سہولت ده او ورسره احسان هم ده هغه دا چې کله ته په سفر کې په عفوا په حضر کې یعنی چې کله ته په خپل کور کې یو عمل کې مثلا روزه نیسې تهجد کې سنت نه پرېږدې د ماسپخین سنت د ماخستن سنت د ماښام سنت دا بالکل نه پرېږدې دغسې نور خیر ښېګڼې کې تلاوت کې ذکر اذکار کې خو په سفر کې ته هغه نشې کولی ته هغه تکلیف وي او یا یې کولی نشې نو الله رب العالمین ټول هغه ثوابونه د هغه اعمال او ثوابونه چې تا په حضر کې کول یعنی ته چې په کور کې وي هغه ثوابونه تا ته په سفر کې مفت لیکي د دې سنت او ثواب چې کله ته پرېږدې په سفر کې د الله رب العالمین او تا په حضر کې کول په دې شرط نو الله رب العالمین تا ته لیکي د بخاری حدیث د ابو هريره عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ان العبد اذا سافر او مرض کله چې یو بنده مسافر شي او یا مرض شي نو الله رب العالمین د ټول هغه ثوابونه لیکي کوم ثوابونه چې بده په حضر کې لیکل غټل چې مقیما صحیحه چې د مقیم او صحیح یعنی روغ په دې حالت کې چې د کم اعمال کول او په هغه باندې د ثوابونه ملاویدل هغه ثوابونه ټول د په سفر کې هم ملاویږي نو دا د الله رب العالمین یو قسم ته سہولت هم ده او یو قسم ته احسان هم ده په مسلمان باندې نو د دې وجه نه کچې په سفر کې ستانه بعض اعمال پاتې شي نو ډېر ور باندې پریشان کېږي مت ځکه چې ته ثواب الله رب العالمین درکوي دا څلور سہولتونه او داسې نورې خبرې هم د سفر په باره کې شته چې ان شاء الله په نورو بیانونو کې به در سره شریک کړم الله رب العالمین دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین